حضرت عمر رضی الله عنه په مکه مکرمه کې بنو عدی او قبیله د پاغه کې پیدا شوه د پلان نوم خطاب دی هغه پورا دغه هغه تاریخ نه ذکر کوم چیدا یو څو خبره ده تکو پالکانه کې مضبوط او تکړه لکو دومره تکړه چې د پالکانه کې د دې منډو د ګوړ داول اسونو غلولو او د دې ورزش د وجود د چاقو چوبن ساتلو د دې خواهشمندو دا مونږ چې وته سمارټ وجود وایو دغه سی وجود یو کلکټ کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبوت دعوه کړو الله ول پیغمبري ورکړه او اسلام رو په خورېدې شو نو د مکه خلکو د نبی علیہ السلام او د اسلام سره سخت دښمنی شروع کړه مخکې د خلکو د حضور پاک سره ډیره مینه لرله او ډیر قدر به کوي عزت به ولکاو خو چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم اعلان وکړ د کلمې شهادت او خلکو ته وی چې تاسو ردی بوتانو عبادت کوي سجده کوي دا شرک دی دا ګناه د الله په خپکیږي او الله شریک نه لري بټ ټول یکدم مخالف شو هغه مخالفینو کې یو حضرت عمر مو مسلمانان رو زیادېدل د مسلمانانو تعداد تقریبا 40 ته ورسید د سړو تعداد او یو لس ښځې وې 40 سړي او یو لس ښځې او دا هغه سخت وختو چې د مسلمانانو له د مکې کافرانو به سخت عذابونه او تکلیفونه ورکول نو حضور پاک دار ارقم ورته وایي دا صفات غونډی چې ده دې سره خوا کې دا کورو د حضرت ارقم ابن ابي ارقم رضی الله عنه د صحابي په کور کې دیره شو دی یو مرکز شو د اسلام او دا د دین د دعوت یو مرکز شو چې څوک براتل او مسلمانې دل به التبتلل نو یو ځل د مکې کافرانو میټینګ راوغوښته چې دا مسلمانان خو رانه یو کس زیاتیږي لوی لوی خلک رانه لاړل لکه دې وخت کې حضرت حمزه رضی الله عنه هغه مسلمان شوی د حضور پاک ترو دا خو رانه یو تکړه زیو مسلمانی کې دا مسلمانان به راته ګڼ شي نو چې ګڼ شو بیا به ورسره څه کوو څه علاج به کوو یو کس پکې دا تجویز ورکړه چې داسې کار دی چې مون ختمول پکار دی مون ختمول څه وایي دا سړی وجل پکار دی حضور پاک یې یادو وی وجنې به څوک ځکه د نبی علیہ السلام قوم ډیر مضبوط قوم و بنو هاشم په ټوله مکه کې د دینه مضبوط قوم اصیل قوم او تکړه قوم بل نو دا به قانونو چې د قوم سړی به د ملکنو کو په دین کې به سره قوم مرګري وکړو ولاړ به وسره کلک مضبوط طاقتمن قوم دی بنو هاشم د حضور پاک قوم نو وجنې به څوک ټول غلی شو چا غږ نه کو حضرت عمر پاسې د تورې راوسته قبایلی خلک و تورې به ورسره وي او دا کار به زه وکړم تاسو کښېنئ دلته او اوس په لږ ساعت کې زه ورځم او د حضور پاک نوم یې واخلي چې د هغه سر درته هم دلته راوړم بس ټولو ورته زندهباد وویې هغه زمانه کې چې څه زندهباد او ټولو ورته لاسونه وپړقول چې واقعي ستا غوندې تکړه سړی او مضبوط سړی او پهلوان سړی دا کار کولی چې زمونږ په شان بزدلی نه شي کولی توره یې واغېسته او راروان شو او غصه د سترګې سرې دي او په دې سوچ کې دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم به زه کوم ځای کې ګیرم په لاره یو صحابي دی پټ مسلمان دی نعیم ابن عبدالله رضی الله تعالی عنه امخلا ورغی هغه ورته وی این یا عمر چرته روان ابي پوه شو دته خو پته نه و چې دا نعیم مسلمان وی یره دا محمد وجنم نه پریدم صلی الله علیه وسلم بس نه د دې علاج هم دا دی چې دا ختم شي او دا توره مې نن راغشتې ده پریدم نه یا به زمړ کېږم او یا به دې وجنم اخو پټ مسلمانو هغه ورته وی عمره په قلار کې خلک دې پې ورچوي جګړه د لګوري او د هغه د قوم مقابله ته نشي کولی سبا به قوم در پسې د هغه ټول راپاسي بیا به څه کې زه د خیر خوی یم زه دې منې کوم چې مه کوه دا کار عمر او دې ګرم شو
د وینا زم هغه ته مزه بس عمر په پوه شو چې دا سړی چې ما منې کوي دا پټ ته د مرګره دی او دا پټ مسلمان دی وې داسې معلومیږي لکه چې تم صابي شوی مسلمان ته به صوابي وي دین بدلون کې تم جوړ دین بدلېدو والی او دین دې بدل کړی دی هغه او ګواښ یې واپسې وکړه توره ورته نیغه کړه هغه ورته ما پرېږده خو چې د کمې ډیوې رڼا وجنې او کومه ډیوه وجل غواړې د هغې ډیوې رڼا ستا د خور کور ته رسېدلې ورشه ستا خور مسلمانه ده او ستا اوخې مسلمان دی نو که په ما مه راځه ورشه په هغې ورشه نو دا خو عربو دوی کې خو غیرت ډېر زیات و بس اراده بدله شو نیغ لاړ د خور کور ته د خور نوم یې فاطمه و فاطمه بنت الخطاب او د اوخې نوم یې زید ابن عمرو ابن نفیل و هلته لاړ او اتفاق دا دی چې هغې دغه وخت کې په کور کې دننه ناست و دروازې بنده کړې وه او یو سړی ولا راغلی یو صحابي هغه ورته قرآن شریف ښایي د هغه نوم حضرت خباب رضی الله عنه پټ په کور کې دننه دې کې دروازې له ورغې او غوږ یې کېښود نو د دننه قرآن شریف اواز واورېد وایي دا خو خبره ټیک ده دا خو دلته کې د هغه پیغمبر خبرې خو دلته کېږي د هغه چې کوم قرآن دی او کوم کتاب دی خو زما د خور کور کې لوستلی کېږي بس زرې توره راواغېسته او د تورې په هغه موټی باندې لګیا دی او دا دروازه په درز درز وي او اواز کوي ور لرې کې تاسو صابیان شوې ور لرې کې او خې پوه شو چې عمر خو راغې هغه استاد ته وی حضرت خباب ته وی ته مهرباني وکړه کوټې ته ننوځه ځان پټ کړه چې دا د کټ لاندې یو ځای کې پټ کړه پتا غزارو نه کی او زه یو خیمه او د خور ده مونږ به سره راکاږ مونږ نشي وجل دې ورننوته نو د اوخې ته زید ابن عمرو ابن نفیل هغه ته دا د لومبو نو مسلمانانو نو او لس کسان چې حضور پاک د هغې نومونه اخیستي په یو مجلس کې مبشرین بالجنت تیره جنت زیرې شوی دی شارټ لیست ورته وایي لس کسان ټول صحابه هغې متعلق راځي رضی الله عنه ورضوا عنهم چې الله پاک رضی الله عنهم د دې نه راضي دی علما د دې نه معلوموي چې ټول جنتیان دي لیکن شارټ لیست چې ورته وایي د لسو کسانو نوم حضور پاک په یو مجلس کې اخیستی دی یو پکې د حضرت عمر د اوخې دی زید ابن عمرو ابن نفیل یو پکې دی او د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په نوم هم پکې دی زید نه د تیر وتم سعید ابن زید ابن عمرو ابن نفیل دې نوم کې زه خطا شو سعید ابن زید ابن عمرو ابن نفیل بدریم دی بدر کې هم شرکت کړی دی او په هغه لسو صحابو کې نوم هم صاحب من چې ورغې دی اوخې سره مشتو ګریبان شو او د تورې دا موټې نه دی په دې وهي او د حضورورو ما خو تاسو ته وایي چې په هلکانه کې د یو پهلوان او مضبوط انسان مضبوط او کلک وجود یې ښه زه ستاسو پیغمبر پسې مرګ پسې ګرځم او تاسو د هغه دین قبول کړی دی د پلار او د نیکه دین هم پرېښی دی دا خور یې ورله د خور نوم یې فاطمه او د دې اوخې سعید ابن زید او د دې خاون په منځ کې د دې رور په منځ کې خلاصې کو د دې خو غوسه لاس یې اوچت که او د خور له ښه مضبوطه څپېړه ورکړه یا تم مسلمانه شوې تم صابیه شوې تم دین پرېښی ته لا راځې مانه او خاون خلاصې داسې څپېړه یې ورکړه دونه مضبوطه چې د هغې مخ وینې شو او داسې مخ وینې شو چې هغې داره وواله یو معمولی وینه روبېږي یو بعضې وخت کې دومره سخت ولګي چې هغه داره ووایي هغه داره یې وواله او هغه نیغه د عمر په مخ ور پرېوته بس خور ورته وایي عمره لاس اخلاص امونږ د پښتنو خبراته کوم امونږ وایو لاس اخلاص او توره دې تیره عمره څه چې دې خوښۍ کوه توره در سره ده زم د ته مخامخ ولاړ یم زما خاوند هم ولاړ دی څه چې دې خوښۍ کوه تکړه شه او بالکل زم مسلمان یم زما خاوند مسلمان تا کم غیرت دی ما کم غیرت دی تا چې د کمې مور په خېټه کې لتې والی دي ما هم د هغې مور په خېټه کې لتې والی مور یې حنتمه نوم و حنتمه
او عجیبه دا ده چې مور یې د ابو جهل د تره لور وه. دا خو یو قومیان خلک و که نه. دا بنو مخزوم قبیلې سره تعلق حنتمه بنت هاشم او ابو جهل عمرو ابن هشام او دا دواړه د دې مور د نوم هاشم دواړه د مغیره زامنو او مغیره د بنو مخزوم قبیلې سره تعلق لري. نو مور یې د ابو جهل د تره لور وه. داسې ده لکه چې هغې مامۍ د مور د تره زوی د مور د تره زوی ته خلک ماما وایي. د مور د طرف نه مضبوط قوم دی، د پلار د طرف نه مضبوط قوم. نو فاطمه ورته وي خور ورته وي عمره تکړه شه څه دې خوښۍ کوه د ده نه یریږم نه د نه تختم نه زه راته دروغ نه ویم زه مسلمان یم او زما د خاوند نه مسلمان او توره د سره تکړه چې څه دې خوښۍ وکړه او خور یې وجاړل. سترګې د اوښکو نه ډکې شوې په مخ یې وینې روانې شوې او د ده باندې هم د خور وینه پرېوته. خو چې دغه د خور سترګو ته وکتل او د خور جړا ته وکتل او هغه وینې ته وکتل چې د خور نه وینه هم روانه ده او هغه دار احساس کړي د ده په مخ هم پرتې وې نو لکه یې رحم راغی. فورا پړه کې موم شو موم پړه کې رحم راغی او رحم راتلو سره توره اخوا کېښوده او دې خور ته وایي ویده دا خبرې به پرېږدو خو تاسو یو بل ته څه وې راته ووایه. هغې د صورت طه تلاوت کړو د قرآن شریف. ما ته هغه ستاسو قرآن لږ واوروئ. بس حضرت خباب وایي چې زه پوه شم چې د رسول الله مبارک د شپې بیګانې دعا قبوله شوې ده. صحابه راغلل او نبي علیه السلام ته ودرېدل وایي د الله رسوله د دوو کسانو نه ډېر تنګ یو. دوو کسانو نه د یو نوم عمر دی په لاره ترې نشو تللی وکنځل کوي وینا کوي وهل ټکول کوي او د بل نوم عمرو ابن هشام دی. ابو جهل نوم عمر و عمر د عمر او د هغه عمر دې دوه نه تنګ یو. د دواړو جهانو مبارک سردار لاس اوچت کړل وی اللهم اعز الاسلام بعهد العمرین. خدای په دې دوه کې تغلیب یې د ده نوم له ورکړه طالبان پې پوهېږي. خدای په دې دوه عمر او عمر کې یو کس مسلمان کا او اسلام پې مضبوط کا. دا دعا د شپې رسول الله مبارک کړې وه. حضرت خباب پوه شو چې د حضور پاک د شپې دعا قبوله ده ځکه چې عمر آواز وکړ چې تاسو څه ما ته ووایئ قرآن هم ما ته ووایئ. نو حضرت خباب د کوټې نه راووت او راتلو سره وایي عمره انصاف وکړه. ای عمره تا نه د انصاف توقع لرم د انصاف تمه نه لرم انصاف وکړه. ته چې د کم سړي په مرګ پسې روانې زما قسم په خدای چې هغه بیګا تاله د خدای په دربار کې جړلې دی او دعا یې کړې ده د هدایت. تاله د دوزخ نه امان غوښتلی بیګا خدای ته جړا کړې ده الله ته فریاد کړې تاله خدای ته جړلې دي او په جړا کې د دعا غوښتله او د خدای بنده د انصاف ته چې ته د هغه مرګ پسې کړې. څوک چې د چا اسلام غواړي دا د هغه خیر خوی ګورې دا د هغه سره مینه دا د هغه محبت یې ورسره چې دا دعوت ورکوي چې مسلمان شي اور نه بچ کوي همیشه د دوزخ نه بچ کوي. زما قسم دی ګورې وروڼو زه راته قسم خورم چې دا عالمان ستاسو خیر خواهان د دوی کار څه دی تا له دین دعوت درکوي تا د خدای د دشمنۍ نه بچ کوي تا ته نیکي ښایي تا ته ګناه ښایي چې ځان ته وساته تا ته صلات تسبیح ښایي تا ته منځ ښایي تا ته وایي درود شریف وایه تا ته وایي ذکر کوه تا ته وایي منځ کوه تا ته وایي جمع کوه جمع مه پرېږده تا ته وایي د مور پلار حق خیال وساته تا ته وایي د ښځې سره ظلم مه کوه ښځو ته وایي د خاوندانو سره ښه سلوک کوه تا ته وایي د ماشومانو په سر رحم وکړه ماشوم ته وایي د مشر قدر کوه عزت کوه جګړې مه کوه سود مه کوه شراب مه څښه د ګناه نه ځان ساته رښتیا ووایه دا خیرخواهي ده او که دا دشمني ده دا خیرخواهي په جنازو کې تاسو ته لګیا دي په جمعو کې تاسو ته لګیا دي په اخترونو کې تاسو ته لګیا دي په صلح روغه کې تاسو ته لګیا دي او کوشش کوي چې د خلکو ته د پیغمبرانو واقعي ذکر شي او دوی ته د ابو جهل او د پخوانو ظالمانو کافرانو واقعي ذکر شي چې خدای تباه کړي چې دوی ویریږي او دوی ځان د هغوی د عمل نه بچي
دې طرف پیغمبرانو واقعات ذکر کوي دې طرف صحابه واقعات ذکر کوي لکه څنګه چې قرآن شریف کې الله قصص او واقعات ذکر کړي دي چې دې پړونو کې نرمي پیدا شي دا د علماو کار نو ستا غټ خیر خوا هغه نه دی چې تا د مال درکوي او تا له تجارت درکوي ستا هغه خیر خوا نه دی چې تا سره د دنیا دپاره دوستانې کوي ستا هغه خیر خوا دی چې تا ته دین ښایي او د دین په بنیاد در سره مینه کوي دا عالمان دي مدرسې درته جوړې کړې دي بچي د خدای پاک د هغې په برکت حافظان کړل بچي د خدای د هغې په برکت عالمان کړل دعوت و تبلیغ سلسله درته شروع کړې دي هغه خلک چې مونځ بیا نه پېژن دعوت و تبلیغ د برکت نه خدای پاک هغې ته مونځونو باندې پوه کړل هغه ښځه چې پردې بیا نه وې نو هغې له خدای پردې ورکړې قسم په خدای د غټو غټو جرنیلانو او د افسرانو بچي خدای پاک د دې عالمانو د مدرسو د برکت نه حافظان او عالمان کړل لوی لوی نوابان او لوی لوی خلک دي چې نن ورشه د هغې بچي د حفظ په مدرسو کې داخل جنکې خدای عالمان حافظان کړي نو دا عالمان ستاسو خیر خواهان نه دي یو خبره ته په دې کې زم نن کومه چې نن دا ټیک ټاک مصیبت یو غم دی بس ټچ موبایل خو ما سره شته ټچ موبایل خو د علماو سره شته خو په ټچ موبایل صحیح کار ولې نه کوي مثبت کار پې ولې نه کوي او خدای چې صحیح کار پې ډېر کوي داسې کتابونه د دنیا په ګوټ کې چې هغه په پاکستان کې څوک پېژني نه د دې موبایل په ذریعه زه راته اوس خولی شم ما ډاونلوډ کړي دي او زه ته فایده ده داسې کتابونه چې هغه د لندن په کتابخانو کې هم نشته او چې ته په مصر کې یو مخطوطه د خط لیکلی شوی یو کتاب د عقایدو سره تعلق دی پرون ماله مخې له راغی مې ځان ته ډاونلوډ چې هغه لا پرېس ته هم نه دی راغلی یو لوی عالم د ابوالحسن اشعري شاګرد هغه لیکلی دی لا پرېس ته هم نه دی راغلی مخطوط د مصر په اسکندریه کتابخانه کې او چاته فوټو اغشتې او پنیټې ورکړې دا فایده دی واله د دین دفاع پې وکړه چې کم باطل خلک دین پورې ټوکې کوي د هغې مقابله پې وکړه دین پې خلکو ته ورسوه قرآن پې خلکو ته ورسوه سنت پې خلکو ته ورسوه د علماو د تقاریرو نه صحیح کلیپونه والو خلکو ته ورسوه نیمګړی کلیپ نه بعد دې نیمګړی والي فساد شو جوړ کړي خپل تجارت پې مخکې وکړه خپل د دنیا کار پې مخکې وکړه د خپل دکان اشتهار په مخ کې وکړه د خپل تجارت په وکړه نو نن سبا ټیک ټاک څه چي دی بربنډې ښځې پکې خلک یو داسې طبعي شروع به دی ټیک ټاک جنکې بربنډ کړې لکانې بربنډ کړل هلکان او جنکې یو بل سره دوستانې او یو بل سره د دې په برکت باندې تعلقات جوړ کړل ډېرې جنکې د دې ټیک ټاک په وجه خپلو خاوندانو طلاقې کړې دنیا تباہ کړه دي او ډېر خلک نن ګیره به یې خریلي بعضې ګیره به یې خریلي او هغه د ځان نه د اسلام او د دین ټیکهدار جوړ کړی دی ابه مولا پسې لګیئ دا خو زمونږ د خولې نه کله کله د ټوکې خبره مو ځي هر عالم د خولې نه د ټوکې خبره وځي د ګپ خبره مونږ کوو مونږ به یې بشیر جان هم یادو امین هم پکې یادو کله ګپ لګو پکې ټوکه پکې وکړو رسول الله صلی الله علیه وسلم هم صحابو سره کله کله خوش طبیعتي کړې ده خو ټیک ته د هغه به لږه محدود و مونږ نه لږه تیزي وشي هغه ټوکه به راوالي زما یا د بل مولا او په ټیک ټاک کې دا خبره ده کړې هغه پسې به ولګي بعضې وخت انسان د خطا شي یا یو مرجوح قول وي یا یو ضعیفه خبره وکړي یا یو خوب هغه لیدلي هغه خوب ذکر کړي صاحب په ټیک ټاک ورپسې لګیا دی بعض خلک خپل ځان مشورول غواړي نو جمعات کې غول مکو په دې ځان مشوره وا بیت الله کې غول مکو په دې ځان مشوره وا او بعض خلک د ټیک ټاک او د یوټیوب په ذریعہ پیسې ګټل غواړي نو ظالم د مولا په بیزته پیسې ګټي عالم په خلکو کې سپک او د عالم بیزتیو کې ولې چې عالم د بیزته کو رښتیا وایي چې ما څوک بیزته کی او په ما کې څوک عیبونه راوباسي تاسو بیا د ما خبره نه اورئ چې دا څه بیکاره مولا دی نو نقصان چاته ورسېده زه په پیسې نه علم نقصان دین ته ورسېد چې یو عالم ته د خلکو په نظر کې سپک کې او یو عالم د خلکو په نظر کې وغورځئ نو خلک به دغه مولا خبره نه اوري نو نقصان چاته شو مولا خو تا نه د دنیا خبره نه کوي دین خبره کوي نقصان د دین ته ورسېد د دین سترې غورځئ
ګیره به یې خریلي اجړا غوندې شکل به یې اجړا او به هم لګی په ډبل میکونو او په ملایانو پسې به لګی هلکه ځان خو لاول ټیک کړه ګیره خو واجب دا خو پرېږده تا نه زه تپوس کوم سهار دې لمونځ کړی دی او که دې نه دی کړی والله که دې کړي په کلبونو کې به جینکو سره لوبې کوې او بعضې سړي به پټکې هم په سر کړي 15 ګزه به یې د شیخ الاسلام ګیره هم پرېښي اب هم لګی امولا دا وي امولا دا وي خوارشي سود پسې ولګه دنیا په سود پرته ده کلام قطعي دي خوارشي خلق جنکې لکان بربړ شو په کلبونو کې دا ذکر کا چې خلق جنکې بچکا لکان بچکا کشرکول بچکا ظالمه ورشه په یونیورسټو په کالجونو کې د الکانو د جنکو هغه بد حال شروع دي چې زیره طویل نشم پاستلو کې ظالمت دار او باسه خلکو ته خلق پوي کا چې د خلکو الکانو جنکې بچي راشه وګوره خلق په دکانونو کې او په تجارتونو کې 2 نمبر سيزونه خرڅي ورشه سوچه پې مال پیدا کا سوچه مساله مال پیدا کا سوچه چې وی به خوري رقم دا خلکو ته راو باسه دا چې کم پورا حرام دي خذو سره ظلمونه کیږي بے ځای طلاقونو کې دا خبره په ټیک ټاک راو باسه د خذو حقوق د ماشومان حقوق ورشه مور او پلار نه لکانو سپی جوړ کړی دي دا خبره وکړه په ټیک ټاک نو چې کم په معاشره کې ګندګي دي او په معاشره کې کم ډنډونه دي او کم خراب سيزونه دي او د هغې روکتام پکار دی دا خبرې څوک نه کوي ولې په هغې دته شهرت نه میلاویږي په هغې ورته په ټیک ټاک پیسې نه میلاویږي نو ای ظالمه د قیامت په ورځ برې دا علما د ګریوان نه نیسي که تا پټکې ولې نه په سر کړې که تا 15 شپېته ګزه ګیره ولې نه پرېښې ته په ټیک ټاک ناست یو زه حق ویم او د مولا پس دا حق دی دین شرمې د علماو بېعزتي کې په ټیک ټاک د پیسو د ګټلو دپاره دا به نه کوئ موبایل به ښه استعمالوئ غلط به قطعا موبایل نه استعمالوئ غلط هم استعمال کو زما په خدای قسم دا موبایل دا ژبه دا سترګې دا غوږونه د قیامت په ورځ د خدای په دربار کې ګوی به در سره کوي او دا علما دا بېکسه علما چې دا ټولو لګیا دي د ستا د خلکو دپاره او د مدرسو دپاره دا به د خدای په دربار کې تا د ګریوان نه راکاږي او په دې ځمکه به دې راکاږي او خدای ته به دې پیش کوو چې ما خو الله ستا خبره کوله ما خو د دین خبره کوله ده زه شرمولم او ده زه بدنامولم په ما په ټیک ټاک لګېدلې ښه خلک هم پکې شته په ټیک ټاکونو کې ښې خبرې هم خورئ ښه کلیپونه هم خورئ او بعضې پکې لا بل چلو کې ما به یو خبره کړي په نیمه کې به یې ووایي قرآن شریف کې الله فرمایي لا تقربوا الصلاة وانتم سکارا مونځ ته مه نږدې کېږئ په داسې حال کې چې تاسو په نشه کې یې ځکه چې سړی نشې ګډې وډې وایي نو دا یو ټکي ته راولي چې الله خو په قرآن کې مونځ ته مه نږدې کېږي لا تقربوا الصلاة هغه سکارا پرېږد نشې والا ټکي نیمه کې وواو دارنګې د یو ملا به نیمه کې خبره ووایي او په ټیک ټاک به یې ور وغورځوي او ما به سمه خبره کړې څوک به مې یاد کړي نه هلته به بل ملا پکې ما سره مخامخ ودرئ او د هغه په مخ به چرخی راکاږي او وایي به چې پلانکي د پلانکي اپریشن کوي هلکه زه ډاکټر یم زه سرجن یم چې د خلکو اپریشن کوم زما څه کار زه د ټولو علماو قدر کوم زما د ایمان دی چې هر عالم چې په ناظره ښیي په جومات کې په خدای چې دا زما دویم چې ښکل مې کړی چې ماشومانو ته ناظره ښیي ناظره دا هم لوی مقام لري چې تا ته امامتي درکوي صرف امام دی دا هم د لوی قدر خاوند دی چې کم تا ته مدرسه چلی د هغه په کور کې ستا خویندو لونو ته قرآن ښودلی کېږي په خدای چې دا هم د عزت خاوند دی زه د علماو بد نه ویم او نه د علماو پریشنونه کوم او نه علماو پسې خبرې کوم زما خو د ایمان دی چې کم عالم د دین خدمت کوي دا زما د سر تاج دی تاج خیر خبره نه لرې لاړه رونو خو لیکن حضرت خباب ورته سوي حضرت عمر ته وی عمره خیر خوا مه وجنه ته چې د چا وجلو پسې دی په الله قسم چې هغه بېګا ستا دپاره الله ته جړلي دي او ستا د ایمان سوال یې کړی دی په دې سره نور هم لږ نرم شو وی ښه ما ته وښایه که نه تاسو څه وې تا خور ته وی خور ورته وي نه تاله هغه نشم در کول هغه قرآن شریف ته پلیت یې وی زه څه وکړم وی لامبې زر غسل خانې ته ننوت په ځان یې کوزه منګې راوړم او وی لامبل وی اوس خو راته واوره وی که نه نو هغه ایتونه یې ورته واورول
او اتفاق ته وګوره هغې کې دا آیت مخې له راغی چې آمنو بالله ورسوله د الله په رسول ایمان راوړی وی ما بوځی حضور پاک هلته رسول الله مبارک ته اطلاع رسېدلې ده چې د الله رسوله عمر تورې په لاس ستا مرګ پسې راوتی دی تورې په لاس او حضرت حمزه رضی الله عنه توره واغېسته او د دار ارقم مخې ته ودرېده حضرت حمزه هم پهلوانو توره یې واغېستې وه وی عمر به څنګه راځي زه به مړ یم چې زما درواره مری له به د هغه توره راورسي خو دې وخت کې جهاد فرض نو دې وخت کې اقدامي چې په بل سره ته جهاد کې دا منو او دفاعي منو چې په تاسو غزار کوي هم به جواب نه ورکوي دا منو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورغی حضرت حمزه له توره دې واغېستې حمزه توره دې خوده عمر که په ښه نیت راغی مرحبا او هرکلی به ورته وویل او که په غلط نیت راغی د عمر په توره به تې دا سر وه واقعي زموږ د دواړو جهانو مبارک سردار ډېر بهادر انسان صحابه وایي ما رأینا اشجع منه وایي موږ د رسول الله مبارک نه بهادر انسان بر نه دی لیدلی یو موقع کې چې د رسو شوی نه دی بعضې موقع کې به صحابه لږ منتشر شو خواره واره به شو لیکن رسول الله مبارک په میدان ولاړ یو قدم نه دی رسو شوی چېرته دی کې حضرت عمر ورغی چې څنګه ورننوت په کور باندې رسول الله مبارک ورغی او عمر یې د دې ګریوان نه کلک ونیو عمر په څه نیت راغلی وایه په کومه اراده راغلی هغه وی د الله رسوله د اسلام په نیت د ایمان په نیت فورا کلمه شهادت اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله دا گوی کوم چې الله یو د شریک نه لري ته محمد ته صلی الله د خدای بنده او د خدای رسول د عمر نه چې وروسته بیا تپوس او عمر چې د رسول الله مبارک لاس تا ګریوان راغی دغه وخت څه کیفیت و څه حال قسم په خدای چې د حضور پاک لاس زما ګریوان راغی د سر د ویښتو نه خپو پورې خولې خولې شو اسلام میړه کې نورم مضبوط شو عمر دا ته څه کې دا خو څه خیر خوا دی کفر و شرک نه بچ کوي دا ته څه کې دا کیفیت زما له رال چې هغه اوسه پورې زما پړه کې نشته فوراً حضور پاک سره چې څومره صحابه په دار ارقم کې ټولو دا خوشحاله نه وي الله اکبر او په مستدرک د حاکم کې دا حدیث شته او په ابن ماجه کې شته ابن ماجه کې موږ ګورې دا شته کہ حضور پاک فرمائے استبشر اهل السماوات باسلام عمر کہ دلتا صحابہ او بل مبارک باد ورکی مبارک چھے مسلمان او پاسمانونو کی فرشتے او بل مبارکی ورکی رسول اللہ مبارک وینا مبارک مبارک خوشحال شے عمر مسلمان مراد رسول اللہ اللہ اکبر نورو خلقو دا پیغمبر ارادہ کردے پیغمبر دا عمر ارادہ کردے یا اللہ عمر مسلمان کا مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او پا ایمان باندے پس اسمانونو کے فرشتے یو بل تا مبارک باد ورکی یو بل دا خوشحالے زیر ورکی عجیبہ کیفیت تے یو سلویختم مسلمان شو سلویخت مخگری نا یو سلویختم مسلمان یو لسخذت مخ کی مسلمانان دی پر یہ تعداد کے لگے اختلاف شتا او بیا وردو سرا وید اللہ رسول دین کو حق دے اسلام یا عمر بالکل دا اللہ پس سچا پیغمبر لے گلی اگر چی دا خلق بھی دشمنی کی دا خلق رسول مخالفت کی واللہ چی دا اللہ رشتونی رسولی
وی دا خو چې حق دی نو باروزو میدان عمر ماته لا حکم نه دی شوی نه وضو مسلمانان وسره ووته حضور پاک دوه صفه جوړ کړل دوه قطاره دوه لین د یو لین په سر حضرت حمزه ودرو او د بل لین په سر عمر ودرو اور ال البيت الله لا خلقو قتل چې عمر خو مونږ لګلې دي د پیغمبر په سر پسې اخواغه دي د مسلمانانو لیډینګ کوي اخو د مسلمانانو د صف مخ کې د قطار په سر کې ولاړ دی او بیت الله لراله لو بیت الله کې تور داسې وړخولا کڅوک میں پیجنی خو ټیک دا کڅوک میں نه پیجنی فانا عمر ابن الخطاب ز عمر ابن الخطاب زوی ما ایمان وروړي دي د حضور پاک سره او چا کې زوري را میدان ته دي شي او د بیت الله په مخ کې په زورا لومبه کلمه دوی چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله بعض علماء وي په دې وجه وته د فاروق لقب ورکړي شي د حق او د باطل په میانس کې فرق راوستون کې حق ښکاره کوي او صحابه سوي وي مونږ ډېر کمزوري وو ډېر جزان ډېر بې کسه وال په خلکو وهلو تر هغې پورې چې عمر مسلمان شو چې دې په کومه ورځ مسلمان شو اسلام مضبوط شو مسلمان مضبوط شو ما وی ولې حضور پاک دعا کړې ده اللهم اعز الاسلام باحد العمرين خدای په دې دوه کې یو مسلمان کو اسلام لپی عزت او غلبه ورکا اسلام غلبه پیراله نه د اسلام حالت او بیا دغې نه پس چې کله هجرت کوي حضور پاک صحابه ته وی لاړ شئ مدینه منورې ته هجرت وکړي پټ پټ به صحابه تلل یو به پټ پټ وته ولې چې مکې کافرانو پرېښودل کم دی هغې خدا فیصله کړې چې حضور پاک وجنو لیکن حضرت عمر چې ځي نو راغی د بیت الله طواف یې وکړو تورې سړی تورې داسې وړقوله خلکه عمر هغه کس نه دی چې پټ ځي هجرت کوي زه ښکاره روان یم هجرت کوم که چا کې زوري میدان ته دی شي کولاو لاړ مدینې منورې مدینه منوره کې بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ټول جهادونو کې شرکت کړی بدر کې پیش مخکې د بدر په قیدیانو کې او یا کسان قیدیان چې کله ونیولی شو هغې کې مشوره کېده چې دې سره څوک او هغه ټول پکې د مسلمانانو نږدې خلک وصیب د رسول الله مبارک پکې تره دی عباس یو یې پکې زوم دی ابوالعاص د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه پکې زوی دی د حضرت علی رضی الله عنه پکې رور دی عقیل ترې دی عباس د حضرت عمر پکې ماما داسې خلک دي چې هغه ټول نږدې دي چا پکې رور دی چا پکې زوی دی چا پلار دی چا تره دی دا ټول نیولي شوي مشوره کېده د قیدیانو سره څوک اکثریت دا فیصله وکړه چې د الله رسوله وجنو یې نه زمونږ تربوران دي زمونږ وروڼه دي زمونږ څوک چا پلار دی پکې چا زوی دی پکې وجنو نه خدای مې مسلمانان پیسې به تې والو جرمانه به پې کېدو پیسې به تې والو هغه پیسې باندې به مونږ د جنګ دپاره سازو سامان والو جهاد له زمونږ به پکار شي دا رې د حضور پاک خوښه شوه خو لا فیصله یې نه وکړې عمر سر ښکته کړی عمر وایي تا خو څو نه وې وی د الله رسوله زما په خبره مسې عمل نه کېږي څه له ویم وی نه ته خو خبره وکړه که نه دا خو مشوره ده مشوره کې خلک د غله نه خبره راوباسي بیا چې اکثریت څه وایي په هغې به فیصله کوو ته څه وی وی زه خو دا وایم چې دا خوشې پرېښودل نه دي پکار دا د اسلام او د دین دشمنان دي دا ټول وجل پکار او داسې به یې نه وجل چې د چا پکې څومره نږدې رشته دار دی ابه وجني زما پکې ماما دی او ډېر نږدې ماما مې دی ما سره ډېره مینه د ماشوم یې لوی کړې زه به هغه ووجنم په حلالو مې او د حضرت علی پکې رور دی عقیله به خپل رور حلال کړي ابوبکر به خپل زوی حلال کړي او د الله رسول ستا پکې تره دی عباس او یو دی زوم دی ته به دا دواړه وجنې
چې موږ الله ته وښایو چې ګوره ستا په مقابله کې موږ هېڅوک نه منو نه ماما پېژنو نه زوی پېژنو نه تر پېژنو حضور پاک مسکې شو ورته یې عمر ډېره سخته خبره دی ډېره سخته خو هغه سره صرف یو کس د عمر سره په دې رای کې نو ټول وی چې نه پرېږدي او فدیه ته یې اخلي نو یې پرېښوده او فدیه ته یې ماغشته لیکن قرآن شریف د حضرت عمر د رای مطابق نازل شو ما کان لنبی ان یکون له اسرا حتی یسخن فی الارض خلاصه دا چې پیغمبر له مناسب دا دي چې قیدی دی اونه ونه دا وجل پکارو مطلب دا چې د عمر رای هغه صاحبه وه ټیک وجل پکار بهر کې فرونو په دا څه تاریخ د عمر دا برته انشاءالله آینده جمعه کې ووایم